الطلاق مرتان طلاق رجعی شرعی مرتان دو کرته دي. د لومبي آیتونو کې الله پاک جل شانه دې کې د طلاق رجعی دا غي بیان کړی دی. د ورستو پس بیا د خلع بیان دی او د بل آیات کې بیا د طلاق مغلظه یعنی د دریم طلاق بیان دی. په دې د ټولو اتفاق ته چې الطلاق مرتان طلاق رجعی دا دو کرته دي، دو طلاق دي. یعنی یو سړی موږ د طلاق درې قسمونه بیان کړو، یو طلاق رجعی وو، دویم طلاق باین وو او دریم طلاق مغلظه وو. نو طلاق رجعی هغه دا وو چې پای کې رجوع کولی شي، خو چې یو طلاق ته ورکو یا دو طلاق دی ورکو. نو دا حکم داو چې د ښځې عدت نه دی تیر شوی، نو په عدت کې دنه ورته خاوند رجوع وکړل، نو په دې کې د نکاح ضرورت نشته، دا بیا د ښځه. او عدت چې په خېټه باندې حمل وي نو هغه تر ماشوم پیدا کېدو پورې عدت دی. نمونږ ویلي چې کوم زنانو ته حیض راځي دا غي درې حیض عدت دی، چې کوم ښځو ته حیض نه راځي د وړوکوالي یا د بوډاوالي یا د مرض د وجې نه دا غي درې میاشتې عدت دی. نو په دغه دوران کې د درې میاشتې کې درې حیض کې او ماشوم پیدا کېدو پورې په دې کې کوئی سړی په طلاق رجعي کې خپل بیبي ته رجوع وکړله، نو دا بیا د ښځې ته په دې کې د نکاح ضرورت نشته دی. دویمو طلاق باین. طلاق باین حکم داو چې په هغې کې بیا په رجوع کار نه کیږي او د طلاق باین مختلف صورتونه جوړیږي. خو زه به دا په لنډو باندې دا ووایم چې دغه طلاق رجعي دی، یو طلاق تی ورکړل یا د دوه ورکړي دي او دستانه عدت تیر شو، درې حیض تیر شو، کوم ښځو ته چې حیضونه راځي، کوم ته چې نه راځي، درې میاشتې تیرې شوې، د کوم چې ماشومانی په خېټه ماشوم پیدا شو او په دغه دوران کې ورته خاوند رجوع ونه کړله، نو دغه طلاق رجعي بیا طلاق باین شو. د دې حکم اوس بدل شو، اوس په رجوع کار نه کېږي چې عدت تیر شو، په عدت کې تا رجوع ونه کړله، نو د دې حکم اوس بدل شو. اوس په دوباره ته څه کوې، که ته دا خپله ښځه دوباره ښځه کول غواړې، د دې دپاره به ته دوباره نکاح په نوي مهر سره د ګواهانو مخکې تړي، یعنې دوباره نکاح به تړې ته او نکاح کې به نوي مهر مقرر په دغه مهر سره هم نه کېږي، نو بیا به ستا ښځه کېږي. دا د طلاق بین حکم شو. دریم دی طلاق مغلظه. طلاق مغلظ چې ورته وي هغه دا دي کو طلاق بین د درې ورکړل او کو طلاق رجعي دی درې ورکړل، خو چې درې طلاق دی پوره کړو، بس دا طلاق مغلظه شو. اوس د دې حکم نور سخت شو، د دې حکم اوس نور سخت شو. اوس دا نه چې کوم دی په تش نکاح سره کیږي او نه په تش رجوع سره، نه په رجوع سره ستا دا ښځه دوباره ستا ښځه کیږي او نه چې کوم دی په نکاح سره ستا دا ښځه دوباره ښځه کیږي، بلکې د دې دپاره بیا مسله دا ده چې ستا دا ښځه بیا بل ځای کې نکاح کوي، بل چا سره ته عدت تیر شي، د عدت نه وروسته به دا بل چا سره نکاح کوي او بیا کول هغه په خپله خوښه طلاق ورکړو یا سړی ته مړ شو، نو د عدت نه وروسته کو بیا د لومبي خاوند سره نکاح کوي، نو بیا کولی شي. خو تش په نکاح نه بلکې هغه به ورسره جماع هم کي دا دویم خاوند، نو هغې نه وروسته چې بیا عدت تیر کي خو ته به ورسره شرط نه ږدې. بعضې خلک داسې وکړي چې خولې خو زمونږ هم ډېرې ښکلي دي، نو د دې څیزونو نه ځان ساتئ، بلکې د طلاق دا لفظ دا عادت چې کوم دی جوړ کړئ. بعضې خلک وایي یاره ما نه په غوسه کې طلاق وواته، بیا ولاسې خپې چې کوم دی وپورته کړي، څوک وایي ما یو کس مولي صاحب بره مونږ وو مدرسه کې، نو مولي صاحب ته ما ورته شپږ شلې لکه پیرې طلاق ویلي، نو بس بیا هغه ورته دا طلاق ده، نو بس بیا په مولانو ګرځېدو، یو ته به خبره به ټوله الټه را الټه کول چې اوس مالې یو مولا فتوا راکړي او مسله راته بیان کړي چې دا حلاله ده، نو د مولا په وینا خو بیا نه حلالېږي. نو د دې لفظونو نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي، ځکه دا دوه رشتې داسې ما ویلي وو چې د ښځې او د خاوند دا کومه رشته چې ده دا ټول عمر دپاره رشته، او په دې کې خاص کر زمونږ پښتانه ډېرې لویې غلطۍ کوي. یوه غلطي خو پکې دا کوي چې کله لور ورکوي خور ورکوي، نو دې کې ډېر لوی غیرت راشي، د هغې نه تپوس نه کوي. دغه رنګې که زوی له کویدن واده کوي نو د زوی نه هم دا تپوس نه کوي، بس خپله خوښه ده. زمونږ دې کلي کې داسې مسلې راغلي دي چې زوی پسې ملګري لیږلي دي چې دا ماله دا ښځه مه کوه، دا ښځه زما نه ده خوښه، بیا ورپسې لیږلي دي وي دا کو دا ښځه ځان له کوي نو ځان له یې وکړه خو ماله یې مه کوه.
هغه به بس دا زما خپله ده چې زه کوم. نو هغه ښځه عاجزه در په در باندې ګرځي، هغه زنانه در په در باندې ګرځي، نه ورته خاوند ښځه وي نه د خاوند چې کوم دی ژوند جوړ شو، ژوند یې تباه شو، د خاوند ژوند یې هم تباه شو، د دې سړي د زوی او د هغې انګور ژوند یې هم تباه شو. دا ټول ګناه چې کوم دی د دې پلار دی. تا پسې چې کوم دی کس دروړي که ته ولې خپل زوی له چې کوم دی ښځه کوې؟ اسلام وایي تپوس ته د لور نه هم چې لور ورکوې تپوس ته یې وکړه. اسلام ډېر پاک دین دی، داسې ته هم نه وایي. لومبۍ خو دا چې د ملګرو د هغې به ترور لوڼه وي، د تره لوڼه به وي، هغه پسې ولېږه تا موږ پلان کې دی که څه ګناه خو نشته دی، دا حلال څیز دی، په نکاح باندې ورکول یې تپوس ته یې وکړه. هم بیا اسلام دا هم ویلي دي که چېرې د ښځې ته تا ووایې خپلې لور ته خور ته چې یاره تاسې دې پلانکي له ورکومه، نو که دا خاموشه شوه، که دې چې کوم دی بغیر د اواز نه وجړل، که دې وخندل، دا درې واړه صورتونه دلیل د او دی، دلیل د رضا دی، بس بیا ورکړه. که ویې جړل په ډرګ سره په اواز سره یا رټ انکار کو بیا یې مه ورکوه. نو موږ غلطي دا کوو چې نه د خپلې لور نه تپوس کوو، دې کې موږ ته یو ډېر لوی خیانت ښکاري، او نه د خپل زوی نه تپوس کوو چې زه تا له دې پلانکي ځای کې رشته کوم نو آیا ته پرې خوشحاله یې او که نه، بلکې که هغه عاجز ووایي چې زه پرې خوشحاله نه یم، بیا هم دا پلار ورلګي بس زما خوښه ده، نو ستا خوښه ته خو ځان له نه کوې، ته خو زوی له کوې که نه، نو د هغه خو د ټول عمر چې کوم دی رشته ده، نو هغه دې هم زندګي تباه کړه او هغه انګور چې دې راوستې د هغې دې هم زندګي تباه کړه. نو دې کې ډېر لوی احتیاط کول دي، ځکه دا د یو ورځې د دوه ورځو د یو کال او د دوه کالو خبره نه ده، دا د ټول عمر خبره ده. نو بیا هغه زنانه د هغې هم زندګي تباه شي، د نارینه هم زندګي، نو دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي. دا طلاق اکثر د دغسې وجو نه چې کوم دی واقع کېږي. نو طلاق موږ دغه درې واړه قسمونه ویلو، یو طلاق رجعي نو هغې کې خو رجوع وایي، دویم طلاق باین نو په هغې کې چې کوم دی صرف نکاح او دی بل کې بیا حلاله وه. نو دې کې د طلاق رجعي حکم دی.